محترم ورونو د قرباني متعلق لنډ سوال او جواب. د قرباني حکم څه دی؟ فرض دی. صحیح قول الله دی ځکه نبی علیه السلام امر کړی دی چې څوک د قرباني وس لري او نیکي زموږ مصلی ته د نږدې راځي، خو دا خو وس پورې ده، چا چې وس رسیږي. قرباني څو ورځو پورې کولی شي؟ یو حدیث کې اگر چې علماو په کلام کړی 4 ورځو پورې هم جایز دی، 3 ورځې خو پورې اتفاقي خبر ده. په کومو څاروو به قرباني کوو؟ اوخو، غوا، میخه او ګډ بیزه، دغه حیواناتو باندې قرباني کیږي. په اوخ کې 10 کسانه، په غوا کې 2 کسانه او ګډ یو کس. آیا یو کور کې چې 10 کسه موجود یار یو به بیل بیل قرباني کوي؟ نه. د ابو سعید الخدري حدیث په ترمذي کې نقل دی، وایي د نبی علیه السلام په زمانه کې به موږ یو ګډه د ټول اهل بیت طرف نه قرباني کوله. اوس خلکو راغله او په دې کې مقابلې شروع کړي دي. یو ګډه که د ټول کور طرف نه وشو، شریک چې اوسي، ګوره کاروبار شریک دی، بزنس شریک، خوراک شریک، که یو ګډه وشو ټولو طرف نه قرباني وشوه، ټولو ته به الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي. قرباني چې څوک کوي، نبی علیه السلام وایي چې ذوالحجې میاشت شریک شروع شي، هغه د خپل نوکانه او ویښتان نه علي څوک چې قرباني کوي. یو کس دی هغه د قرباني اراده لري، نو په حیوان یعنې څاروي کې به کم عیبونه ګوري چې دا پکې نو قرباني پې نه کېږي. هغه حیوان چې په سترګو کې مسئله یا سترګې ړندي، هغه باندې هغه حیوان چې ټپ نلی ښکاري، هغه حیوان چې ښکاره بیماري بي د خارۍ خیبل مرض پې لګېدلی دی، هغه حیوان چې غوږونه یې شلیدلي لاندې بر هر طرف نه، دا مطلب باب الاحتیاط دی چې دغه حیوان باندې قرباني ونشي. نور که د یو حیوان ښکر ماتي، د یو حیوان لکۍ شلیدلي، یو حیوان خسي شوی، کوڼي، په ټولو باندې قرباني کېږي، هغه کې هېڅ عیب نشته دی. حیوان کې به ته کوم دغه ګورې چې 100 کلو پورې په غټو حیوان څاروو کې چې کوم اوښ دی، غوا ده، هغو کې به جزعه مسنه ګورې. مسنه څه؟ 2 غاښې. 2 غاښې په غواګانو کې عموماً په 2 چې تیر شي 3 کالو 5 کالو، په اوښانو کې شپږو کې داسې راځي، خو د 2 غاښونه چې نه موجوده نو دغه باندې به قرباني ته نه کوي. ګوره که تا ته وایي چې دا د 10 کلو هم دی، خو چې غاښونه 2 غاښې نه وي نو نه به یې پې کېږي. هر حیوان کې په دې نورو ګډو کې یو استثنا شته، هغه ده چې جزعه باندې قرباني کېږي. هغه جزعه تعریف علماو څه کړی؟ بعضې وایي چې د 6 میاشتو، بعضې 8، خو صحیح قول دا دی چې 1 کالي نو په ګډو کې که اگر که غاښونه هم نه وي شوي کېږي، خو د الله تعالی ته معلومات کېږي چې ستا خپله ګډې دې باندې قرباني کېږي. دې سره بل سوال دا چې بعضې خلک سوال کې مثال یو کس دی پاکستان افغانستان کې دی، بل کس سره قرباني نیولې ده، زوی دی مثال، یا بل څوک دی هغه په بل ملک کې دی، نو هغوی مونږ نه یې کړی او دې ځای کې مونځ وشي، نو آیا ته به دا قرباني کوې که نه؟ بعضې خلک وایي نه هغه لا مونځ نه دی کړی. دا خبره غلطه ده. د مونځ د قربانۍ سره کوم تعلق نشته. د قربانۍ ټیم چې داخل شو، د قربانۍ ټیم څه وخت داخلېږي؟ د غټ اختر ورځ، اوله ورځ لمر چې راوخېږي، بس د قربانۍ ټیم داخل شو. که دې کس مونځ کړی که نه یې کړی، دا قرباني ورته ته کولی شي، هېڅ خبره نه ده. که هغه مونځ نه مې کړی، هېڅ خبر دی که نشته. مونځ بېل عبادت دی، قرباني بېل ده. وړوکي غټ اختر کې مونځونه شته، وړوکي اختر کې مونځ شته، قرباني نشته. نو دا د قربانۍ سره کوم تعلق نه لري محترم ورونو. دې د خاطره که هغوی مونځ نه مې کړی دا قرباني کېږي. 3 ورځو پورې مالې غټ اتفاقي خبره، 4 ورځو پورې دې کې څه عیب نشته انشاءالله. دا لنډې خبرې د قربانۍ غوښې سره به څه کوې؟ بعضې خو 3 تقسیمه کوي، نه 3 تقسیمه ضرور نه ده. حدیث کې راځي چې صدقې که او ویې ساته او ویې خوره. نو چې تا ښه خبر ده چې ډېره صدقه که، ځکه غریب خلک دي چې هغوی ته وررسېږي. نور دې کې دا ضرور نه چې 3 سویې باتمن جوړی، 3 برخې باتمن برابرې جوړ. دا خبره پکې ضرور نه ده. د قربانۍ پوستکي سره به څه کوې؟ دا خرڅولی نه شي. ته ځان دپاره کې استعمالولی شي، خرڅول لا جایز نه دي. او یو بل مسلمان دپاره که ته خرڅې او پیسې هغه ته ورکړې، دې کې شرعاً صاحب نشته، دا جایز دی. لنډې مسلې د قرباني متعلق، که یو کس خپله قرباني نشي کولی، بل کس یې ورته وکړي، کولی شي او کولی شي ورته، دې کې شرعاً صاحب نشته. د مړو دپاره قرباني شته دي. بعضې خلک مور پلار مړ شوي، هغه دپاره قرباني کوي، نه، دا نه ده ثابت. یو حدیث کې هم چېرته ثابت نه چې نبي علیه السلام صحابه د مړو دپاره، د پلارانو دپاره، د مړو شوي ورونو دپاره قرباني کړي. کوم حدیث چې په مشکات کې نقل دی چې علي رضی الله عنه ما ته نبي علیه السلام ویل زما دپاره قرباني وکړه، حدیث ضعیف دی، ثابت نه دی.